او د دې زنده مثال زه تعالی درکوم د مار تریاک چې کم دی هم د مار زهر دی او د هغې نه دا ویکسین جوړ شوی انټي وینو چې ورته مونږ وایو د ویکسین بیسیک کنسپټ هم دا دی څنګه چې د مار د زهر نه تریاک هم جوړېږي او هغه بیا کم مریض چې مار وچیچي او هغه ته دا ورکړي نو هغه پرې بچ شي دقسې د ویکسین هم کنسپټ دی فرض کړه چې کم وایرس یا بکټیریا او د هغې خلاف کم ویکسین جوړ شي هغه هم د دغې بکټیریا یا وایرس یا کم زهریلا یا مړ فام ساده الفاظو کې بدل دا وایي چې دا ویکسین ته کم ورکړي نو چې کم جراثیم په بدن کې وي او هغې سره دا په جنګ شي او هغه جراثیم د بدن نه مړ کړي ډاکټر صاحب ویکسین باره کې تپوس کو خلق د دې باره کې کنفیوز دي مختلف خبرې دي هغه به تاسو په سوشل میډیا هم ګورئ د دې لپاره داسې مدلل جواب خلق یو مني پښتو کې ساده الفاظ بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې د دې تیسری دنیا نه راځي د خلک چې دي ساينسي ایجاداتو هغه اکسپټنس ډیره موده پس کوي تاریخ مونږ لرو لکه پرنټینګ پریس جوړ شو په جرمني کې د خلاف هم خلکو بیا لاوډ سپیکر جوړ شو خلاف هم خلکو بیا بلډ ډونیشن ورکول د خلاف هم بیا انسان سپومې ته لاړو د خلاف هم خلکو بیا اوس دغه پولیو ویکسینیشن اوس دا ویکسین ګوره ویکسین چې دی دا د پریونټیو میډیسن د ټولو نه اهم مثال او ویکسین چې دی نو دا چې کم جراثیم هم دا اکه جراثیم نه دا جوړېږي خو هغه کې داسې صلاحیت پیدا شي چې هغه د دې ویکسین او د دې جراثیم میس کې یو بل سره ټکراو شي او هغه صحیح جراثیم چې دی هغه مړ شي او د دې زنده مثال زه تعالی درکوم د مار تریاک چې کم دی هم د مار زهر دی او د هغې نه دا ویکسین جوړ شوی انټي وینو چې ورته مونږ وایو نو د ویکسین بیسیک کنسپټ هم دا دی څنګه چې د مار د زهر نه تریاک هم جوړېږي او هغه بیا کم مریض چې مار وچیچي او هغه ته دا ورکړي نو هغه پرې بچ شي دقسې د ویکسین هم کنسپټ دی فرض کړه چې کم وایرس یا بکټیریا او د هغې خلاف کم ویکسین جوړ شي هغه هم د دغې بکټیریا یا وایرس یا کم زهریلا یا مړ فام او د دې ساده الفاظو کې بدل دا وایي چې دا ویکسین ته کم ورکړي نو چې کم جراثیم په بدن کې وي او هغې سره دا په جنګ شي او هغه جراثیم د بدن نه مړ کړي د دې مطلب دا دی چې ویکسین چې دی دا د هر قسم زهریله جراثیم خلاف مدافعتي قوت پیدا کوي او انسان د هغې بیمارۍ نه بچ کوي او د دې بلا تاریخ دی څومره چې ویکسینیشن کېږي بلا بیمارۍ چې پخوا به دنیا کې وي اوس نشته میزل به درته چیچک به درته ووایو سمال پاکس اوس نشته په ډېرو دنیا کې میزل نشته ټي بي نشته دا هم په ویکسین باندې ایریډیکیټ شوي دي نو دا نن سبا چې کم ویکسینیشن خاصه د کووډ 19 لپاره پکار دی دې کې هېڅ مسله نشته او دا څونه ویکسین چې دي په پاکستان کې چې لګي که پرس که هغه چاینا جوړې کړي دي که هغه امریکې نه راځي جرمني نه راځي انګلینډ نه راځي دا ټولې WHO ریکمنډډ دي او چې کومه دوایي یا ډرګ WHO ریکمنډ کړي نو هغه بیا لګول پکار دی هېڅ مسله نشته